الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نن شعبان لسم تاریخ دے 1446 ہجری دے اور 9 فروری 2025 زمنگا 15 دورہ تفسیر شروع کی دن کے دا حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ سن 1938 نا قرآن کریم درس پر خپل کلی کی شروع کړو او تر 1986 پورے هغه د قرآن کریم درس کړو. سن 1986 کې هغه بیمارو نو سورتونه د قرآن کریم هغه درس کو او بیا د تفریح نه بعد بما کو. بیا 1987 نا ما درس قرآن شروع کو 2 دورې وی لوی دورا او وړه دورا او اوس 2025 تقریبا 10 کال شو ما چې کله درس شروع کو د اپریل میاشت وا ګرمي وا 12 اپریلو لومبه درسو زما پای کې بیا جون جولای او دا سخته ګرمي هم تیر شو. جمعه هم راغی جمعه هم تیر شو او بیا اوس اپریل کې درس هغه شو. مارک تا رو راو تو فروری و مارک تا یعنی پورے یو سارکل آغا تیر شو. یخنائی کی روجاوا گرمی رالا گرمائی کی روجاوا بیا یخنی روانا دا انشاءاللہ کجون دی نو دا زمان دا عمر کار دے دا قرآن درس دے او دا د شیخ القرآن نور الله مرقدہ یو صدقه جاریه ده او دا با انشاءاللہ ترسو چې زمونږ وس رسی نو دا به یې او دا به چلیږي. قرآن کریم دا یو داسې بهترین کتاب دی چې څومره علوم دي نو هغه د دې خادمان دي او د دې د پاره دي. علم نام ودا نو هغه علماء د دې لپاره ایجاد کړی و چې الفاظ د قرآن کریم صحیح ویل شي. علم صرف نو هغه د دې لپاره چې د قرآن کریم معنی هغه صحیح ویل شي. دغه سه هر یو علم هغه د دې لپاره شپاگما اوما صدای کی بیا علم بدی او دارا پیدا شو. مفسرینو اغیتا توجہ اکڑا او بہر حال آیا اوزان لگ دا قرآن کریم تشریح وضاحت اغا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخبلا کڑے ہو. عملی توگا باندے قولی توگا باندے فعلی توگا باندے نویتا حدیث دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی کہ فرضیات دی کہ مز دے کہ زکاة دے کہ حج دے کہ عمرہ دا نو آغا اللہ دی چھ قرآن کریم ویلی دی او قرآن کریم کے اللہ حکم کھڑے دے اقیم الصلاة وآتوا الزکاة اتم الحج والعمرة للہ. نو د ټولو نچور چې راوالی
او ټول سراغون کې نو هغه قرآن کریم لرازی نو حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده په زړو تاریخونو باندې ډېر سوچ کړو چې په دې ملک کې لوی لوی تاریخونه تیر شوي دي دا غي سره قوت مو دا غي سره طاقت مو دا غي سره وسلو مو دا غي سره فوج مو شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه او سید احمد شهید رحمت الله علیه دا غي سره مجاهدین مو خدا غي هغه تاریخونه هغه سر ته ورسېدل کامیاب نشو د دنیا په حالاتو کې هغه تاریخونه ختم شو نو شیخ القرآن الله دې په رحمتونو وډیږي هغه وی زه په حرم کې ناستم او سن 1937 کې او ما سوچ کو چې زه داسې قوم ته روان یم چې هغه ځان وروسته پوه کوي او مرګ مخکې کوي گزار مخکې کوي او سوچ وروسته کوي زه به هغوی کې کار څنګه کوم شرکیات هم دي بدعات هم دي بیا د هغې داعیان هم دي هغه ناکاره پیران ناکاره مولیان عوام هم ناپوه دي زه به هغوی کې کار څنګه کوم زه په دې نتیجه ورسېدم چې د قرآن کریم د درس نه بغیر بله لار نشته زه به بنیادي کار شروع کړم اول په خپل کلي کې او بیا به ورو بهر ځم او زه به کار کوم نو حضرت شیخ القرآن سټپ بای سټپ پوړای په پوړای نمبر په نمبر کار شروع کړ د قرآن کریم درس د کلي د الکانو نه د کلي د وړو نه هغه شروع وکړه قرآن مجیدونه به ولا غستل کاپیان به ولا غستې قلمونه به ولا غستل او دا لکان به را جمع کول او غیته به قرآن خود او لګ لګ ټیم او هغه رجستر اوس ما څخه موجود دی چې هغه وخت کې کوم الکان د دې کلی په درس کې وو پای کې او کس دوه ژوند دي او نور وفات شوي دي الله دې هغه وفات شو نه هغه جان خسته کې ژوندونه دې الله عمر کې برکت واچي نو دا یو بهترین کار هغه وخت کې قرآن کریم درس چا نه کو او نه چا دې ته توجه کوله کله چې شیخ القرآن درس شروع کړ ډېر خرندانو چا به وي چې سوار سلمې نه کړي نو هغه قرآن نشي ویلی چا به یو څه وي چا به بل څه وي و شیخ القرآن بنیادي کار د دې ځای نه شروع کړ دا چا ته پته وه چې دا خو دومره لرې نظر رسېده چې دومره لرې نظر فی نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم نو دا هغه په دې سوچ کړو او هغه تاریخ چې هغه د یو وړوکي کلي نه د یو بانډې نه شروع کړ او هغې دنیا په لپیټ کې راوسته او د هغې تحریک اختتام په حرم باندې وکړه چې په حرم کې خپل مقابل هغې کېنو او هغې د دې قایل کړ چې بچا تا فتوی کولې نو هغه چغې ووالې چې امام ابن تیمیه محمد ابن عبدالوهاب من کفرهما فهو کافر ومن اضلهما فهو ضال ومن فسقهما فهو فاسق داسې تاریخ دنیا کې نه دی تیر شوی چې د باندې نه روان کی او حرم ته ورسوي او خپل تحریک هغه مکمل کې بیا دنیا نه لاړ شي نو هغه تحریک کې مونږ ته پرېښود هغه درسونه د قرآن نن الحمدلله ثم الحمدلله په لکونو باندې درسونه په افغانستان کې په ایران کې په پاکستان کې په بهر ملکونو کې هغه شروع دي او چې چا د تپوس کې نو د پنځیر وایس کړي یا به دا چا درس کې شرکت کړی چې هغه د پنځیر وبس کړي دا تحریک په سمخ کې لاړ دا په خطیبانو او په خوږو وازونو باندې نه دا
د قرآن په درسونو باندې مخکې لاړ. قرآن کریم یو داسې کتاب دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دې باره کې وایي چې صيغه د اسم تفضیل ده. تاسو ټولو کې غوره هغه څوک دی چې هغه قرآن کریم زده کړ او قرآن کریم یې وښوده. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت دی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ستكون فتنه. ما د نبی علیہ السلام نه اوریدلیو چې نبی علیہ السلام نه زرد چې فتنه برا پیدا شي. فقلت من المخرج منها یا رسول الله. نو ما ورته حضرت د دې نه د خلاصون لار وسی څنګه تخلاصي وو؟ قال کتاب الله. نو نبی علیہ السلام میں دا اللہ پا کتاب دا اللہ کتاب تے دخلاص ہو لوشے ولی بیا راگی وجہ ذکر کئی فی نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم. سڑے چھے اخیار سڑی نو اگر تاریخ گوری مخکینے چھے مخکینی خلق کامیاب شوی سنگو اسباب سو ناکام شوی سنگو و اسباب سو. نو فی نبأ ما قبلکم پا دی کی خبر دے دا آغا چاچستاسو نمخ کی تیر شوی دی. لکه سڑی تا تکلیف راجی دو سو طرفونو نا کلا دا قوم دا طرف نا کلا دا پلار دا طرف نا کلا دا زوی دا طرف نا رکاوٹ کلا دا خزر دا طرف نا رکاوٹ کلا بیمارائی دا وجه نا رکاوٹ. نو قرآن کریم چې وګورئ نو یو تاریخ ښیي د قوم د طرف نه تکلیف حضرت هود علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام نور د پلار د طرف نه تکلیف حضرت ابراہیم علیہ السلام د زوی د طرف نه تکلیف حضرت نوح علیہ السلام د ښځې طرف نه تکلیف حضرت لوط علیہ السلام او حضرت نوح علیہ السلام. دغه سي قرآن کریم یو تاریخ یې سره ګرځي داسې او تاریخ ورته کوي دې ته وګوره دې ته وګوره دې ته وګوره دې ته وګوره. وخبر ما بعدکم کله سره یو خيار کیږي د دې وجنا چې هغه کړای و جنگي او مخکې سوچو کی چې د نتیجه به سره راوځي. نو خبر ما بعدکم خبر دے دا آغا سے چی رسول تاسو نرا روان دی تا تا مخی اشاری کئی و حکم ما بینکم فیصلہ را بمیانس تاسو کی کہ پا موجودہ دور کی ماضی مستقبل او حال نو کہ پا حال کے سرازی نو داغی خبرم داغی حکمم در کئی وهو الفصل لیس بالحزل دا واضح خبر دا ټوکی ټکالی ندی خو ګوره کله کله سختی راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم من ترکه من جبار قسمه الله چا چې یو ظالم د وجه نه دا پرېښود د قرآن درس پرېښود د قرآن درس نه کوي نو الله به دې ټوکړي ټوکړي کی ومن اتبع الهدى في غیره اضله الله. چاچه ہدایت بغیر دا قرآن نے بل کتاب کی اوکاتو چه بل کتاب دا دینا زیادت ہدایت شتے اغلہ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ باغا گمراہ کی هو حبل اللہ المتین دا اللہ یو مضبوط رسائے دا وهو ذکر الحکیم او دا دیر محکم و مضبوط پند و نصیحت تے وهو الصراط المستقیم او دا یو نیغ لار دا وهو الذی لا تزیو بالاحواء دا آغا کتاب دے چه خواهش دے تابع کنو کگی بنا وهو الذی لا تلبس به الالسنہ دا آغا کتاب دے چه جب علی پا دے عدد کڑا ناغا گڑوڑی گی نا بیا ابا برابر روان یا با گڑوڑی گی نا بل ساڑے بل کتاب چوائے
نو چې یو ګنټې ووایي نو بیا سړي مازغه کار نه کوي ګډې وډې شروع کړي او دا ته وایه ټوله ورځې نو چې سوری وایي نو دومره به د ژبه لا خوند پیدا کوي لا یشبع منه العلماء او د دې نه علما مړېږي نه هر کال یې وایه بیا بیا یې وایه نو تا ته به داسې محسوس کېږي چې ګنده ما مخکې نه و کتلی نوي نوي څیزونه به دې مخې ته راځي ولا ينقضي عجائبه د دې عجائب ختمیږي نه د دې عجائب ختمیږي نه بله ورځ زمونږ پروګرام و ډاګي جدید کې نو زما خو دا عادت دی زه مخکې نه دا سوچونه نه کوم چې څه به ومه څه قرآن ګولاو کومه چې کوم ایتونه مخې راشي هم د هغې مطابق خبرې وکړم نو ما قرآن ګولاو که ایتونه مخې راغلل او ما په هغې شروع وکړه پروګرام چې ختم شو نو دا مولانا شمس الدین ناز دی نو دی راته وایي چې جي دا خو تا مخکې چېرته نه ویلي ما ته هم مخکې پته نه وه او قرآن مې ګولاو که او ایتونه راغله د هغې مطابق شروع شوم وی دا خو عجیبه خبرې نه نشوي لا ينقضي عجائبه د دې عجائب ختمیږي نه من قال به صدقه ومن عمل به اجرا چا چې دا وی رښتیا وي د قرآن والا رښتیا وي او چا چې په دې عمل وکړ اجر حاصل کو من حکم به عدلا چا چې په دې فیصلې وکړي نو هغه انصاف وکړه ومن دعا الیه فقد هدی الی صراط مستقیم چا چې دې ته دعوت ورکړه دته نیغه لار وښودی شوه چې بل ته وایي راځه د قرآن درس لځو راځه قرآن زده کوو راځه د قرآن درس دی او هغې کې شرکت کوو دته صحیح لار وښودی شوه څوک به دې بیا راځه فلاني ځای کې د نحوې دوره ده څوک به د صرفو دوره ده څوک به د منطق دوره ده چې قرآن دې راوستی دا نیغه لار ده نو دا د الله کتاب دی ملوک کلام الملوک ملوک الکلام د بادشاهانو خبرې دا د خبرو بادشاهانی نو د خدای کلام دا د ټولو کتابونو د ټولو خبرو بادشاہ دی نو چې د بادشاہ کتاب ته کښېنې او د کتابونو بادشاہ کتاب ته کښېنې د دې نه لوی مقام او لوی حیثیت بیا بل نه خو د دې لپاره څه آداب شته انا به سمیږي انا به کامیابېږي چې هغه آداب خپل کړي که آداب تا خپل نه کړل نو ته به ورځې تېرې کړي حضرت شیخ القرآن ته مولیانو به ویې په څلوېښت ورځې کې قرآن زده کېږي دا ډېر آسان کتاب دی نو بیا به وي یاره دا دې څه چل کوي چې دا قرآن داسې زده شي نو شیخ القرآن به وي زه ورته په دې اووه څلوېښت ورځې کې 3 ځله قرآن ووایم یو ځلې په اصولو کې ووایم په دویم ځلې بیا د سورې فاتحې نه دغسې شروع کړم تر ورناسه پورې او په دریم ځلې بیا خلاصه ووایم د ختم په ورځ باندې نو زه ورته 3 ځله قرآن په دې اووه څلوېښت ورځې کې ووایم او تاسو پې کال تېر کړئ یو ټکې ورته ونه ښیي نو طالبان به په ما مین ني طالبان به ما سره مینه نه کوي چې ما ورته وخت نه دی ضایع کړی تاسو څخه راشي نو تاسو وایي زمړه یې به موږ وایي چې دومره طالبان دي به دا پوره ده نه د تربیت تپوس کوي نه ورله تربیت ورکوي نه پوهه کوي اما څخه چې راشي زه ورته هم مخکې نه وې ولې بې ځایه ناست دی پسه ودرېږه نو زه ورته تربیت ورکړم څنګه چې خپلو بچو له خلک ورکوي نو هغه ساعت خو خفه یي یاره زما بې عزتي وشو خو وروسته خوشحاله یي چې ګوره ما دې تربیت راکړ چل یې راته وښود د ناستې چل یې راته وښود ادب یې راته وښود نو هغه خوشحاله یي نو په ما به مین ني او دا خو شکر وباسئ چې زه لږې نرم کړمه لومبی 10 ورځې چې زه درس کوم نو طالبان سوچ کوي چې یاره موږ خو هېڅ نه زده کړي زه مخکې ولې نه راتلم نو بیا 10 ورځې هغوی قرآن زده کړي
شل ورځې شوې بیا الله سره چې هغې خپله کې جرګې کوي زو به که نه دا فلانې ملا به د مرای نه نیسو د پاسه به بګینو ده به موږ له وخت ضایع کړی و ده راته ویلي چې مزه ما سره پاتې شه مزه ما سره پاتې نو بیا الله سره زه ورته زه مینت کوم چې ګورې ګزاره به کوی دې استادانو سره و نو زه نرم کوم که ګورې مولوي صاحب ورته ګورې الله سره چې مخکې را پرېږدي ګینې موږ به ووتني دا خو دا دی تار نرم کړي دا قرآن کریم بهترین کتاب دی او د دې لپاره څه آداب دي که آداب ته خپل کې نو قرآن کریم ځان له ځای ګوري د خان دیرې ته لاړ نو هغه ورته وایي زما په دیره کې خو ځای نشته یو ګوټ کې ټي وي پروت دی بل کې بي سي آر دی او بل کې بل شی دی نو د زمیندار کور ته لاړ نو هغه ورته وایي ما څخه خو ځای نشته یو ګوټ کې جګ دی او بل کې یوې ده او بل کې پلنګړی ده نو ځای نشته نو د مولا کور ته لاړ نو هغه ورته وایي زما په کور کې خو ځای نشته ما خو دې المارۍ کې د نحوي کتابونه ایښي دي دې کې د صرفو دي دې کې د منطق دي دې کې ستا ځای نشته نو د یو عجز طالب کور ته لاړ نو هغه سینې سره جوخ کړ ورته ویل ما سینه کې دې ځای شته راځه زه به له سینه کې ځای درکړم هغه ترخ کې ونیوه ښکلېږه او ځان ته کېښوده چې زه به دې خدمت کوم نو د هغه سینه کې کښېني د متکبر سینه کې قرآن نه کښېني د بې اودسه سینه کې قرآن نه کښېني د بې ادبه سینه کې قرآن نه کښېني چې نیت صحیح نه وي د هغه سینه کې قرآن نه کښېني چې غوږ ورته نږدې متوجه ورته نه وي د هغه سینه کې قرآن نه کښېني او دا قرآن وایي لکه متکبري د هغه سینه کې قرآن نه کښېني ځکه چې مولوي صاحب یو نیم شیخ القرآن څخه یو ځل یو مولوي صاحب راغی د منطق ډېر ښه عالم او صدر مدرس په یو مدرسه کې شیخ القرآن ته وی زه به دا قرآن څو ورځې کې زده کړم او ډېر په تکبر شیخ القرآن مسکی شو ورته وی ته به 3 کاله کې زده کړې نو هغه ورته ویلي دا خو ډېر ښه منطقي مولا و بیا به ما ته وي زه چې کله کوهستان کې تعلیم وم ما سره به میلاو شو ما ته وی ارمان دی چې د پنجیر نه نوی راغی نو شیخ القرآن ورته وی 3 کاله کې به زده کړې نو هغه ویلي شیخ القرآن ورته وی یو کال به ستا نه تکبر ایستل غواړي د منطقو چې زه منطقي مولا یم بل کال به درته دا خیر غواړي چې ته په قرآن نه پوهېږي نو په 3 کال به ته زده کړې طالب یې په 3 کاله کې په اسانه زده کولی شي ته په 3 کاله کې په ګرانه زده کړې نو هغه لږ ملامته شو چې طالبانو مخکې ما ته سخته خبره وکړه نو هغه لاړ خو بیا د قرآن درس چاته نه و کړی طالب ښه زده کولی شي د مولا نه هغه مولا یې ښه زده کوي چې هغه ځان ته طالب ووایي او ځان خاورو سره خاورې کي نو بیا قرآن زده کوي متکبر سره قرآن نشي زده کولی سوره اعراف لږ وګورئ ته عدد به هم شي سوره اعراف راواړوي یو سل 440 آیات 146 دا یو څو آداب در داسې د قرآن نه ښیمه آیت نمبر 146 سوره اعراف وما سپارا سوره اعراف آیت نمبر 146 ګوره یو کار وکوي یو خو به هر طالب ځان ته قرآن مجید کدی کم طالب څنګه چې قرآن مجید نه به زه بار کوم بل سره به نه ګورئ نن خو خیر د تاسو ځایونه نیوله 3 ورځو نه ناسې نو نن خیر دی بیا به خپل قرآن مجید خپله کاپي ځان له به زر زر لیکئ او بیا چې لاړ شي نو بیا ځان له صفا کوي بله کاپي وساتئ چې کې صفا لیکئ بیا
علماء با یو مسوده و یو مبیزه و مسوده با داوه چه کاغذ بے تورو زر بے لیکل کول او بیا با چلال نو هغه بے صفا کول. ابو الحجاج میزی چه کالا علم لاته نو مور ورله سل کګوړي پاخه کړل نو هغه بغداد ته لاړ نو د استاد نه به چې سبق وي نو زر به لیکل کول نو بیا به لاړ د دتلی په غاړه به ډنډو کې جوړ کړ هغه یو ډوډۍ به پکې کېښوده لږه په کلکه شوې وه نو ده به هغه خپله مسوده صفا کړه نو چې هغه به صفا کړه ډوډۍ به نرمه شوې وه نو هغه به په لپو لپو وخوړه نو په هغې به شپه ورځ تېر کړل نو بله ورځ بیا دغسې نو چې سل ورځې تېرېدې نو د بغداد علم یې را جمع که او بیا کور ته راغی نو مور ورله سل کګوړي نور پاخه کړل بیا لاړ ځان یې کړولی نو تاسو به ځان سره کاپي قرآن مجید هر څوک لیکل نشي کولی نو صرف قرآن دیږدي دویم دا چې دې ورځو کې سبق لږ کمي نو تاسو به د سورتونو نومونه یاد کړئ فاتحه بقره آل عمران نساء مائده انعام اعراف انفال توبه یونس هود یوسف داسې چې بیا درته یادي چې دا سورت فلاني سورت پسې دی نو چې موږ وایو فلاني سورت فلاني آیات نو تا په منډه راوړلی ګوتې به دې بیا عادت شي. سوره اعراف آیت نمبر 146 لږ وګورئ. ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق زرد چاڑو منگا دفام دا آیاتونو زمانا آکسان یتکبرون فی الارض بغیر الحق چیزان غٹ گھنی بزمکا کی بغیر الحق نامناسب پویا نی او قرآن باندے ځان پویا کئی نا او ځان غټ گنی. دویم دا چې نیت به صحیح ساتي که په دې نیت چې زه قرآن واما نو زه به بیا دوره لوی مدرس یم او خلک به مې دوره عزت کوي یا دوره به مې دای یا دوره به مې دای بیا قرآن ستا سینه کې نه کښېني. نیت به ورته صفا ساتي چې دې لپاره یې واما چې د الله کتاب دی زه به یې زده کړمه الله به پرې رانه رضا شي او زما به د نجات ذریعه وګرځي او خلکو ته به خیر ورسومه ما له به الله علم د قرآن راکړي او خلکو ته به زما د لاسه خیر ورسي. لکه سوره توبه 122 آیات وګورئ. یوسل دویشتم آیات سورہ توبہ چنیات با صحیح ساتی یولسم سپارہ سورہ توبہ یوسل دویشتم آیات 122 وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يودا ليتفقهوا في الدين چزان په دین باندې پوه کی یودا دله بځي چې ځان پوه کی چې زه قرآن نه خبر شم په قرآن پوه شم. دویم فائدہ دا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ چویار اخبر قوم کلا چه واپس شی دیتا دانیت بساتی چه زه قرآن زدکمان زبا قوم تا دا اللہ کتاب خیمه عقیده توحید بے برابرو ما دا اللہ کتاب ہوتا خیمه چه نیت دی صحیح. دریم دا چې قرآن تا کینی نو پاک ساک با کینی او دس با دی کڑی دو رکاتا نفل با دی کڑی دا اللہ نو با دی دعا غوختی اللہ ستا کتاب لراغلی
ستا میلمه ما زما سینه کې قرآن کینو ځای والله ورکا نو طهارت او پاکی لکه سوره واقعه یو کم اتیائی میات سوره واقعه یو کم اتیائی میات لا یمسه الا المطهرون لا یمسه الا المطهرون نپوئی پا مطلب دی باندې مگر پاکان بخاریم دا مانا کردہ حضرت مجدد وی یو خام مانا دا لا یمسو الا المطهرون لاس بنوڑی دیل مگر پاکان نو او دس با کڑی پاک بھئی او بیا با دی پا مطلب باندې تا پوئے گی بل دا چتا قرآن تا کیناستی نو دانا چتا با موبایل کی اڑامی قرآن با دی مخی تپروتی اتا با میسیجونا کی تبا موبایل کی اڑامی نو تبا بکیاو سا بل سب گوری قرآن با بیان نکینی قرآن ساسی نکی اتا با نور تا بناستی اڈاڈا با دیوالی او بکی با گپ لگی نا ایغ نیغ بناستی متوجی با قرآن کریم تا لگا سورہ آراف آیت نمبر 204 گو رئی 204 آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کلا جلستیشی قرآن فاستمیعو لہو وکی دی دیتا وانسیتو او چپ شئی وک بدیخی او چپ بے دانا چتا با گورا گورا کیو یو سر خبره او بل سر خبره آیت نمبر 204 سورہ آراف وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ نتیجہ بے تفریق را وگو تاکیدا غلے کینا بیات گورا خام خوابتا برحم کی لعلکم ترحمون وچتا وگم ندریخے متوجہم نئے ناس نو بیا گورے قرآن کریم ستاز رتا نرازی زگر قرآن کریم گوری دی عزت زائتا زی درون سڑے دی عزت زائتا زی د بی عزتای زایتا نزی درون سڑے چی نو آگا درانو مجلسونو تازی سپک زایتا نزی دغه سے قرآن کریم خودیر درون و عزتمن کتاب دے نو دے آگا زایتا زی چی پائی کی عزتی پائی کی احترامی دغه سے متوجہ بائے قرآن کریم تا او زربانی واتا متوجی لگا سورہ قاف آیت نمبر 37 وہ دیر شمو گو رئی سورہ قاف وہ دیر شمیات سورہ قاف آیت نمبر 37 ان فی ذالک لذکرى لمن کان له قلب او القى سمعه وهو شهيد ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب یقینا دے قرآن کی پندو نصیحت دے اچھالا سوکتے نا پندو نصیحت اخلی لمن كان له قلب آغا چالا چغلوی زکاوت زڑے پاکی لمن کان له قلب وهو شهید اوی دے متوجہ نو تبا متوجہ ناس تبا گوری لگا باس چی پدی انتظاری چی کنتر با کم زائر اخکار کی تانزر با کم زائر اخکار کی چیزا پہ ورغوٹا شی موزیونی و تبا دا سے متوجہ تبا گوری چی کم با دا سے خاص خبری کما خبره دا چې زه راونیوم نو ته به هغې ته ډېر متوجه ناست دی او فوراً به لیکي نو کله چې ته متوجه نو قرآن به ستا په زړه کې کیني
او په دې باندې کم آداب چې دي دا خو ما مختصر وي مجتمونه خروار او تفصیل ام یمان چې کم الوان السیب فی دروس شیخ محمد طیب لیکلی نو هغې کې هغه آداب ټول را جمع کړي دي په اصولو د قرآن باندې د هغې اصل بنیاد شیخ القرآن دی زه بسیم او بل بسی او بل بسی خو موږ ته چشمې شیخ القرآن اچولی دي چشمې اچول ګراني شیخ القرآن خلاصه لیکلې وه سمت الدرر فی ربط الآیات والسور وخلاصتها المختصر او او چې څوک خلاصې لیکي دا دی نه لیکي دا هغه د خو مخکې رستو او تفصیل او اجمال او هغه چلو کی موږ کې لیکلي دا هغه دي دغسې اصول شیخ القرآن لیکلي العرفان فی اصول القرآن او دا شیخ القرآن ډېر پخوا 1956 کې لیکلي نو هغه اصول دي نن د فلاني اصول د فلاني اصول قرآن د فلاني دا د فلانو فلانو نه دي نه زما دي او نه د بل هم تشریح د شیخ القرآن د هغې ده دغسې چا پښتو کې چا اردو کې ام یمان که ما ته نسبت کړی دی نو ځکه یې کړی چې تدلیس یې نه دی کړی ما نه زده کړي دي او ما د شیخ القرآن نه زده کړي دي نو هغه اصول چې کوم دي هغه آداب دي هغه یې راغستي دي تفصیلي کله به زه یو شان آداب ذکر کوم یو څو کله بل آداب ذکر کوم یو څو هغه ټول یې را جمع کړي دي نو اول کې هغه آداب د قرآن کریم ذکر کړي دي نن لومبای ورځ وه افتتاح وه نو ما صرف هغه آداب د قرآن کریم تاسو ته وی او آداب د دې ځای د قرآن کریم آداب او مختصر غوندې د قرآن متعلق یو څو خبرې هغه ما وکړې او د دې ځای پنځبیر کې د پاتې کېدو آداب د پنځبیر کې د پاتې کېدو یو خدا دی چې د پیغمبر پاک طریقه ده چې دوه تنه صحابه به لېږل یو به والله امیر کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمعوا واطیعوا ولو کان عبدا حبشیا او یو روایت کې راځي رأسو کذبیبته د امیر خبره به اوري اطاعت او تابعداري به کوي اگر کاغه غلام حبشي ولې نه دا سر د اوس کې عمره د ممیز عمره ولې نه وړو کی سرواله سړی ته لږ کمزور ښکاري خو بیا به هم تاسو تابعداري کوئ نو هغه خو څه پیغمبر نه چې غلطي به نه کوي که نه امیر نه خو غلطي کېږي که نه نو که د امیر نه غلطي وشي نو بیا به څه کوي نو صحیح مسلم کې روایت راځي من رأى من امیره شیئا یکرهه فلیصبر چا چې امیر کې داسې یو کار ولیده چې هغه ته ښه نه ښکاري فلیصبر امر بالام دی بیا به هم صبر کوي دا معنی چې امیر صاحب داسې وکړو امیر صاحب داسې وکړو امیر صاحب خپله او پردی پکې وکړو نه بیا به هم صبر کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات میتة جاهلیة څوک چې د امیر د اطاعت نه ووته او جماعت نه ووته نو هغه مړ شه نو په مرګ د جاهلیت باندې به مړېږي ماته میتة جاهلیة چې د امیر د اطاعت نه ووت نو چې هغه مړ شي په مرګ د جاهلیت باندې به مړي نو یو سنت طریقه دا ده چې د امیر اطاعت او د امیر تابعداري امیر جوړول ستاسو کار دی بیا تابعداري ستاسو کار دی او چې نه منئ نو بیا زموږ کار دی نو یو خو به په جوماتونو کې په بیټکونو کې په کوم ځایونو کې چې دی رایي نن به ځان له امیران جوړ کړي ستاسو دپاره عمومي امیر یو چې زموږ د دې ټول درس امیري او چې د طلباو میانځ کې څه خبره راځي نو هغه عمومي امیر ته ووایي او هغې وله حل کړي اول خپل امیر ته ووایي چې هغې حل نه کړي بیا د عمومي امیر ته ووایي
او چې دې حل نه کړي نو بیا ورته زه بستره په سر کوم حمزه موږ خو توره جوړو خو د صحیح اوسپنې نه جوړو چې خراب اوسپنه یې د هغې نه توره نه جوړېږي نو مو چې درنه نه جوړېږي نو بیا ځه چې ادب درکې نه ته د قرآن تابعدار نه د حدیثو نه نو بیا موږ څه له تنګې نو بیا موږ ورته وایو ځه نو عمومي امیر ستاسو دپاره دا مولوي عتیق الله دی او د سره معاون سمیع الرحمن دی دا نور دی د بیا معاونین دي دلته چې کوم امیرانی نو د هغه اطاعت او تابعداري دا په تاسو باندې لازم وي دریم دا چې تاسو په کومو جماعتونو کې اوسېږئ د جماعت د امامت سره د خطابت سره تاسو هیڅ کار نشته دلته د پښتنو امامانو مشته او د جماعت اختیار هم د امامانو نو که تاسو ته څوک وایي چې مستمخ کې شه تاسو باندې مخکې کې تر څو چې درته امام نی ویلي هو امام درته وایي چې زه چېرته ځم امیر صاحب او که د مونځ ټیم شي نو تاسو یو تن مخکې شئ نو بیا چې امیر د جومات کم یو طالب ته وایي نو هغه به مخکې کېږي دا به نه چې تاسو به یو به مصلي ته مخکې کېږئ بل به مخکې کېږئ بیا به عوامو کې ځان له ډلې جوړوي دا به نه پنځپیر کې دا نشته الحمدلله ثم الحمدلله د پنځپیر نارینه او زنانه ډېر ته خوشحاله چې طالبان را روان دي او زموږ کلی به اباد دي او دعاګانې به وي خدای دې وبخه پاره کوڅه کې خدای دې وبخه نو زموږ په کلي برکتونه راشي او په پنځپیر کې یو کس داسې نشته چې هغه زموږ خلاف وي دا هم ورې واورئ دا واحد کله دی چې په دې کې یو تن داسې نشته چې هغه د دې مرکز خلافي یا زموږ خلافي که امامي که مولایي که طالبي که امي که نارینه یو که زنانه او داسې یو کور نشته چې هغې کې زما شاګردان ني هر کور کې شاګردان دي نارینه دي زنانه دي او په موږ ډېر مین هم دي نو د پنځپیر متعلق ورزش خبره بیا نه منم ځکه ما ته خپل کلی معلوم دی نو تاسو باید د پنځپیر په کارونو کې کار نه لرئ جوماتونو کې به کار نه لرئ امامت دی خطابت دی تقریر د امام کار دی که کوي د جمعې په ورځ تقریر څه فرض نه دی چې امام به خامخا تقریر کوي خطبه لازم ده نو خطبې وایي بعضې جوماتونو کې تقریر څوک نه کوي بعض جماعت کې تقریر کوي خطبه لازم ده تقریر لازم نه ده په جماعت کې جمعې نو که تاسو ته څوک وایي چې استاد تقریر وکړه په دې مسله باندې لږ وضاحت وکړه نو ته به نه کې امام درته وایي چې ته بیان وکړه زه به خیر د خطبه او لمونځ به وکړم نو ټیک ده اختیار د امامي درته پنځپیر کې د الکانو درسونه دي کالج الکان د سکول الکان امیان قرآن زده کړی دی او درسونه یې نو اگر چې هغه دې ورځو کې هغوی بیا چوټي کړي وایي طالبان تکرار کوي د هغوی تکرار خرابېږي لیکل کوي نو هغوی بیا چوټي کړي دا ورځو کې خو سرحد یې درس نو که سرحد درسونه یې نو هغې کې به تاسو هغه مرض نه ساتئ چې دا صیغه د ماضي ده او تا ترجمه په مضارع کې وکړه تو تخبل مولایی خی مولایی ځان سره کېده چې لاړ شي بیا ښایه دلته به مولایی نه خی دلته کې به تاسو د پنځپیر په کار کې کار نه لرئ د عوامو سره به ستاسو هېڅ کار نه خپل ځان سره واکاري په ټیم باندې چې کوم ټیم مو مقرر کړ نو تاسو به د هغې نه 5 منټه مخکې راځئ خپل ځای ته نو مخکې راشئ او دس وکئ 2 رکعته نفل وکئ ذکر اذکار وکئ نو ستاسو په زړه کې به قرآن کینی ستاسو زړه به منور شي منګه نور کله 2 مرض باندې 3 مرض باندې به ځایونه مقرر کړل خو ما کتل د 3 ورځو نه طالبان غریبانان دې ځای ناست دي او زما په خیال کې اودسمات یې له به هم نه ځي ځکه چې ځای به رانه سکون نیسي او دومره په مینه باندې چې موږ مخکې کینو ځای ونیسو
نو ما ته هم دا احساسي طالبان هم په ما ډېر مینې خو زه هم ګورې کم نیمه نو ما ته دا احساسي دی دې ځای کې د شپې خوبونه کې زه کور ورنکم چې غمي را سره طالبان خوږ نشي طالبان یو بل یو دې ځای کوزېده پوړو کې ورغوښته کته پرېوته نو ما ځان ناغرضه کړم چې ملامته نشي چې یو ساعت تېر شه بچو هلک ښه شه نو ما وخندل ما ورته ویل پنځپیر کې سړی کلکېږي دا به ته خپله کلک شې صبر وکړه ناراضه سړی دلته نشي پاتې کېدی تښتي او کلک سړی چې هغه نو دلته کلک شي دا درې ورځې طالبان ناست وو کله کله څوک راشي چې ما له مخکې ځای وګوره زه فلاني مولوي صاحب چې یم او فلاني رالېږه نو زه پړه کې وم چې بل څنګه پاسو متا کېنو چې هغه درې ورځې لوڼې کړي درې شپې او هغه پاسو متا کېنو نو ما ته به دا نه وایي چې جي ما له مخکې ځای او ما له ځای وګوره زه دغې ذمه دار نه یم ځان له ګوره طالبانو ځایونه نیولي دي چې کم کم ځای کې ناست دي اوس هم صفونو کې برابر دي هغه بره ځای دی هغه صرف د میلمنو دپاره دی هغې کې به د درس والا کسان نه کښېني ځکه موږ سره د میلمه ځای بیاني د ناست دی نو چې میلمه راځي نو هغه د امیرانو ذمهداري هلته به بیا یې هلته به یې کښېنئ خو دا نه چې یو ورځ کښېني بله ورځ کښېني په درېیمه به ورته زما خیال شوی ګورئ نو بیا پاخه به هلته نه کښېني او میلمه به هلته کښېني یو ورځې له راشي بعضې طالب نوی راغلی نو تاسو زاړه طالبان به ګورئ داسې محسوس کوئ چې دا ستاسو میلمه دی دا نه چې تاسو یې په څنګلو ووایي او غریب نوی راغلی هغه وارخطا شي که هغه نه قرآن پاتې شي نو ستاسو د لاسه پاتې شي ګناه به په تاسو وي نو تاسو به هغه سره ګزاره کوئ که ستا په ځای هم کښېني نو ته ورته وایې خفه کېږه مه نن کښېنه خیر دی ته ناست یې زه به بهر کښېنم خو دا ځای زما دی او خیر دی ته بیا تپوس وکړه چې دلته څه اصول دي خو دا نه چې هغه د غوږ نه ونیسي پاسوې زما په ځای ناست دی ادب به لږ کوئ د یو بل د قرآن طالبان دي ټول استوصوا بهم خیره یو بل ته د خیر وصیت کوئ په دی نو د طالب به خیال ساتئ احترام به کوئ نوی طالب راشي جومات ته درغې ځای نشته بستره تې واله ځان سره دیره که ورته وایه ځای نشته او کسان پوره شوي دي خو خیر د زه به امیر صاحب ته ووایم تا به بل ځای ته ولیږي نن پاتې شه نو احترام یې وکوئ نو د هغه په علم کې به ستا حصه ومي بیا سبا خدای د هغه نه امام تیمیه غوندې سړی جوړ کړي د شیخ القرآن غوندې سړی تې جوړ کړي نو ستا به پکې حصه وي نو د نوي طالب به خیال ساتئ نن چې تاسو په کوم ځایونو باندې ناست یئ نو خپل ښي طرف او ګس طرف ته وګورئ ملګري وپېژنئ دا ستاسو ځایونه دي پاخه که زنانه دي او که نارینه دي خو خپل ښي طرف او ګس طرف والا ملګری وپېژنئ که سبا بل کس کښېني یو وایي دا زما ځای او بل وایي زما ځای نو زه به تپوس د یو خوا بل خوا طالب نه کوم تا سره وې څوک ناست و وړومبی راځه نو ما ته به پته وي چې ستا ښي طرف ته څوک و ګس ته څوک و مخکې څوک و وروستو څوک و نو ښي طرف او ګس طرف ته ملګري وپېژنئ او مخکې او وروستو ملګري وپېژنئ نو ما ته به پته وي که سبا څوک ووایي نو څلور ګوان به ما ته پیش کېږي چې هلکه ستا نه خو په قالین به کرښې نه راکاږئ کوم یو په قالین کرښه راښکله یا په دیوال نو بیا به زه هغه طالب هغه ځای نه پرېږدم اکثر بیا نوم لیکي طالبانو سره وایي سړی کښېني نو په سټ لاس وایي چې په ما یې نوم نه یې لیکلی نو نومونه به نه لیکئ نښې به نه راکاږئ دغه ستاسو پاخه ځایونه دي څنګه چې د طالبانو دپاره امیر موږ مقرر کړی دغسې د زنانو دپاره هم امیر وي خو د یو سړي په میراث کې دوه ښځې برابر دي نو موږ دلته هم دغه چال کړی دی موږ امیران یې دوه مقرر کړي دي یو د عبید کور والا ده او بل د ابراهیم دی خور ده دا دوه امیرانی دي نو هغوی به د زنانو خیال ساتي کوشش به کوي چې څوک بې عزته نه کوي سپکې نه کوي په طریقه ورته خبره کوي او د هغوی انتظام کوي درېږئ چې تاسو
په لارو کوڅو کې ولاړې طالبان، ځکه دا کلی ټول خپل دي، دا ګنډلې کلی دی، هر کور د بل کور سره رشته داري ده. دلته ټول دوه حصو کې دا کلی تقسیم دی، یو درې تپیا دي او یو صفوخیل دي. صفوخیل 15 محلي دي او دا یو بل کې تړلي دي. بیا درې تپیا هغه هم دغسې یو بل کې تړلي دي. بیا دا صفوخیل او درې تپیا یو بل کې تړلي دي. نو دا کلی ګنډلې کلی دی. په دې کې زما عزیزان هم دي، رشته دار هم دي، خپلوان هم دي. نو کله کله یو طالب غلط ځای کې ولاړي، زنانه په لاره تېرېږي، نو خو زمونږ رشته دار هم وي، خپله هم وي، نو ما ته سوال جواب وکړي یو طالب د دغسې شکل دی او داسې ولاړي دا کوي. نو بیا زه د هغه معلومات کوم، وردا درته مخکې نه زه کوم چې درته پته یي. خلک وایي کیمرې کې آنکھ دیکھ رہا ہے، نو دلته هم ګورې هغه چل یي. نو چې کله درس ختم شي نو ډلې ډلې مه ځئ چې لاره هم بند کړي، یو طرف د لارې پرېږدئ په بل طرف باندې ځئ. انشاءالله دا 40 ورځې په 28 د رمضان موږ ختم کوو، او په 28 د رمضان د اشاعت والا د بل چا ختم نه ګورئ. او که چا مقرر کړی یا مقررین، نو هغه د دې وجې مقرري چې هغه په زړه کې مخالفي، ظاهري ځان ملګری صاحبی خو زړه کې مخالفي. دا مطلب دای چې اجتماعیت موږ روان کو ختم کو، نو په 27 رمضان زمونږ ختمي. دا 40 ورځې انشاءالله دا به خدای ډېر په خوند تېرېږي. تاسو به هم الله د قرآن نه خبردار کی، او چې څه موږ له راځي او څه زمونږ وسي انشاءالله موږ به درته ښه په اخلاص باندې وایو. تاسو به هم دا کوشش کوئ چې داسې ژوند تېر کړئ چې سبا یو بل پسې خپایي. یاره زما ډېر ښه ملګري وو په جومات کې، ما سره ډېر ښه ملګري وو، او هغه به ما نه ځان قربانو، ما به د هغه نه ځان، نو دا خوند کوي. دا تاسو کې به خدای ډېر لوی لوی خلک پیدا کړي، او لوی لوی درسونه به یې د هغه وي، خو چې تاسو په شوق باندې قرآن ووایي. نو د نن نه دا شروع کوي چې د سورتونو نومونه یادول شروع کوي. که دغسې نشئ یادولی، نو شیخ القرآن الله دې په رحمتونه ولیږي، هغه په اشعارو کې هم ویلي وو. زما یو استاد و، هغه وی زه ناست ومه کمره کې، هغه وخت به لږ طالبان و، شیخ القرآن راغی، وی ما ته وی څه کوې کبیره؟ ما چې دا سورتونو نومونه لیکم چې یاد یې کړم. وی شیخ القرآن وخندل، هغه به کله کله طالبانو سره ډېر ښه ګپ هم لاګو. شیخ القرآن خوشطبع هم و، و چې غوسه به شه د سترګو دا ګوټ به سور شه، نو بیا به دې موږ هم ځان بچ کو، بیا به ګزار هم کو په سړي. نو وی ما ته وی چې کبیره زه چای پخه که مزېداره غوندې، او زه دې درله لیکم په اشعارو کې. شیخ القرآن به یو کپ چای څکله، خو ډېره مزېداره چای، دا ډېره شملې غوندې به یې نه څکلې، دا چا څخه لاړ شي سړی شملې پخ کړي. نو وی ما چای باندې کړه، او شیخ القرآن کاپي او قلم راواغېستل. وی ما چې چای پخوله، نو په دومره ټایم کې شیخ القرآن ټول لیکلي وو. فاتحه کې دي حمدونه معتبر، بقره کې مضامین 4 بهتر، انبیاء واړه سره، آل عمران دي، نساء په مائده نام اکثر، په اعراف انفال توبه کړه د یونس، هود یوسف رات سره دي برابر، ابراهیم کې د انذار د انبیاء او نمونه د عذابونو په الحجر، نحل شو بنی اسرائیل سره پکار، په مریم طه کې دي انبیاء سره، په الحج مومنون په نور فرقان، شعراء د نمل شام شورا بهر، القصص د عنکبوت کا نمونه، روم لقمان صدق لواړو سراسر، شو احزاب لکه سبا غونده فنا، د فاتر عذاب نه اوسه په خطر، د یاسین صافات داوه وګڼه سواد. دې کې ته خلاصه هم ده، یعنې د یاسین داوه ده نفي د شفاعت قهریه، صافات کې عز المستفید، نو سواد کې ابتلو بالمصائب، او سواد چې کله به املا چا لیکلم چې سواد به په استاد ولیکي، مطلب ټوله ټیک ده، چې سب به پې ولیکي نو ټوله غلطه ده. د یاسین او د صافات داوه وګڼه سواد، یعنې ټیکو د یاسین صافات داوه وګڼه سواد، مشرکان واړه روان دي الزمر،
د مومن سجده شورا د انبیاو دی زخرف غونتا دخان والا کافر جاسیه شو دا احقاف عاد و سمود محمد لفتح ورکا رب اکبر حجرات دا الخروج دا کاف دعوه دا زاریات شتور ٹکڑی لکا کسکر چه طلوع دا النجم آیاتونو معجزه شو دا حضرت شق القمر دا رحمان دا واقعی حدید شو نرم مجادلین شو عاجز پا الحشر ممتحین دا صوبستا با جمعہ کی منافقین با تعابون کی پا مخشر تو طلاق دا تحریم دا ملک امن قلم حاکہ کی معارج بکری سرور دے بیان دا نور نبی جنتایان مزمل دا مدثر نکو منظر دا قیامت دا ہر قیاد المرسلات دینا بعد نازیات بس مستر دا تکویر نا انفطار تکفیب بنوی انشکاک بگری برود تاریک ببر سوکالا بچی بچار غاشیا شی مرقد نمرا پورتا الفجر شی فناب البلد شمس واللیل شی زحاب پریجیوی شرح صدر پا اتین اقرأ قرآیات خوشحال ہو سے زیاد بستاشی بدارین و القدر بئی نکڑا زلزال لرکڑا دا شرک عادیال غندکڑا القاریا سر تکاثر مکڑا دا مال دنیا فانی دا اثر کم دے موزہ مکڑا مقرر دا الفیل نمونی لارے دا قریشو معاون مکا چفائز پا کوسر کافرون نبائی کاٹ کا نصر استادے شتبت اعدا اخلاص کرا بہر الفلق والناس اخیر بدی شیاد دا قرآن درز جاری ویدہ اخکاش یا کول خلاصان دا بکی مرگرو بیاد خپل زان شیرون ڈکلی دا دید نقل کئی خو آغا خوان نکی یا سجل مزا نور کئی دا مزی دای دیکی دیر کمال دے و دا کل کل زوان چی درسی شروع کم تا دیوی و تشریکو خواگا کی دا یاد کئی دا با پکار رازی او تاسو با دا قرآن خواند انشاءاللہ او گو رئی کل چی منگا لگ دا سی میزتا شو دا دریاب پاک چی سڑے روانی دورا مزی نی و چی کل لامبوئے دا کلاچو لامبوئے دی میزتا شنو بیای و جدا مزی دا قرآن خواند با تاسو گو رئی او دا زکا چه ما دا شیخ القرآن نا دیر شکال بالاستیاب قرآن ویلے دی ما پا کنور سندی در نکڑی مطالعہ میں کڑی در زانلا تفاسیر میں قتلی دی پائی کی میں سمونتی دی اگا میں راغستی دی خو اگا میں دا شیخ القرآن اگا طرز میں نرے بدل کڑی دا شیخ القرآن شاگردان شتے دی کس شک نشتے ٹول دی درسونے ام گئی خو کلا کلا زه درس واورم نو زه مرمان دی چې د شیخ القرآن هغه طرز دی خپل کړی وي نو د شیخ القرآن ځان له یو طرز و او هغه طرز په پنځپیر کې دا زه دعوې سره وایم الحمدلله بل ځای نشته د دې وجې دلته زر زده کېږي شیخ القرآن خلاصه او نچوړ راغستی و هغه به وي مغز قرآن مغز ما برداشتیم اوس د خوا پیشې سګا انداختیم ما د قرآن مغز راواغستل اڈو کی مسموتا غرزولی دی اور شیخ القرآن بکل کلوی کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلی جان نکال کے تحفہ ہی ان کو ہے جو ہے صاحب کمال کے ما بخپل زلد ارتا پا کاغذ ہی خیرے وچے سوک دا کمال خواہو دین وغلا تحفہ دا وچے نینو اگوی مرا دائی پروسا کالوں بیلیو اگا پا دین پوئی گی نو انشاءاللہ تاسو بخوا خوشحال رہی دا خدای کتاب با من با دعاگانی کو چی اللہ ستاسو پزڑکی کی نہیں او ستاسو نا اللہ دا خبر دین خدمت والی گو رئی بیا با انشاءاللہ منگا درس ٹک پر نہ بجے شروع کو نو ٹک دی کنانی میں کو طالبان رات لیشی دین ابیر سے بلتا پوزو گتا ٹک دی نه بجی با من در شروع کو د نو نباد بیا یو طالبم دن نه راځي چې کم طالب رستو راځي بز بیا بهر کوم دین بدای چې جماعتونو کې بدن ځان له امیرانو مقرر گئی او د جماعتونو خیال به هم ساتي ګندګي به نه جوړوي صفائی به کوي د امیر با بیا با مشر امیر صاحب عتیق الله مولانا صاحب امیران راغون کې هغه ته بیا نور هدایت هغه خي یو دعا وکړي چې الله د رحمت باران په موږ باندې وکړي او الله د عمل خړوب کی چې څوره ضرورت دی چې الله د هغه مطابق باران په موږ باندې وکړي د رحمت او د اروڑا الله ختم کړي سورۃ الاباء علما عوام نارینا او زنانا چې د درس لراغلي دي
الله هغوی ته ډېر اجر ورکړي او الله یې د قرآن د علومو نه بهره ورکړي او الله یې په قرآن باندې پوه کړي. کوم خلک چې هغه په نیټ باندې ناست دي، ځکه په نیټ باندې هم زمونږ درس یوټیوب باندې هم راځي چې هغه زما په نوم باندې مولانا محمد طیب، او په پیج باندې به هم راځي چې ابوالیمان محمد طیب. نو چې کوم خلک په درس ته په نیټ باندې ناست دي، الله دې د هغوی کورونو کې ډېر خیرونه او برکتونه واچوي. سوره بیمارانی دعا وکړئ چې الله ټول له شفای کامله ورکړي. سوره مسلمانان رونه خویندې مشران کشران وفات شوي دي، الله دې د هغوی هغه جهان ښایسته کړي او الله دې قبرونه منور کړي. سوره ځایونو کې درسونه د قرآن روان دي، الله دې د هغې ټولو حفاظت وکړي او الله دې دا درس د پنځپیر همیشه دپاره آباد لري. الله دې دا پوش په پوش باندې آباد لري. زموږ د دې ځای کمې دی، الله دې اسباب برابر کړي او الله دې دا ځای نور هم لوی کړي چې طالبانو ته تکلیف نه وي. اوس طالبانو ته تکلیف وي، الله دې له اسباب برابر کړي او الله دې دا ځای کولاو کړي چې طالبانو دپاره ساتیا شي. زموږ اراده ده چې موږ یو دوه سکرینونه هم ولګوو چې کوم کته طالبان ناست دي، پناه ناست دي، چې هغوی ته هم درس ښکاري. نو که داسې څوک ملګری وي چې هغه دغه کولی شي، نو زموږ د طرف نه به اجازت وي او موږ به پرې خوشحاله هم شو، دعا به ورته هم کوو. الله دې اسباب برابر کړي او الله دې دا ځای همیشه دپاره آباد ولري. الله دې زموږ ټول نه د خپلې رضا کارونه څرګند کړي. دې مرکز کې لنګر چلیږي او دا لنګر ټول زه نه چلوم، دې کې ما سره ملګري تعاون او ملګرتیا کوي. کوم ملګري چې په دې کې ایثالي تعاون کوي، دعا وکړئ چې الله د هغوی مالونو کې د هغوی کورونو کې خیرونه او برکتونه واچوي. الله د هغوی اولاد کې خیرونه او برکتونه واچوي او الله دې د هغوی مال نور هم زیات کړي. الله دې زموږ نه هغه کارونه څرګند کړي چې رب پرې زموږ نه رضا شي. الله دې موږ د هغه اعمالو د هغه خبرو نه وساتي چې په هغې باندې زده وینات پیدا کېږي یا الله پرې رضا کېږي. الله دې زموږ د خولې نه هغه کلمات وباسي چې هغه د الله د رضایي اگر که مخلوق پرې خفه کېږي. الله دې زموږ د ټولو په عمرونو کې، په ژوندونو کې، په علم کې خیرونه او برکتونه واچوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. اوس ټول خپل